عقیدہ نمبر 10 تا 18 درس نمبر 4 العقیدة الطحاویہ. سیم نمبر عقیدہ یولسم نمبر وکنه اسی څه خالق بلا حاجت رازق بلا مؤنت. الله تعالی چې د خالق ته خالق بلا حاجت اسمتی تو شای پیدا کو موجد متیل شي کنه موجد فایندر اساس تی وشي کیږي د تیرې دغه ادارې مؤسس ته محتاج کنه ځکه خو د اداره جوړه کا الله تعالی مخلوق جوړ کړه محتاج وو ته کڅنګ خپل کورونو بوسي کڅنګ دغه سنځنونو واړه نه واړه شي نه سکدونه شروع کړي وکنه دوره مختلوړو کایا اوس جوړ کړي کایا هدي ته پر جوړ کړي اسه ته محتاج خپل ضرورتونه پوره کوي کپنې نه وای چې مثال غیب دی شکر ولا غنۍ جوړ کړي دا ملي جوړ د مجشت جوړ کړي ټول شون مو محتاج آیو دا لکه څنګه مو جوړونه کیو کنه محتاج ای خلق کله کنه کہ فلاں شاعر اس شعر کا خالق ہے تسی نہیں یل پکور بس سید دو جائز د کنه تیل شي سپلانکا سره دي شي خالق تا خالق ټک الله د پر استعمال ول خدي د لفظ غیر الله ته نه دی خاگر چی ال شته اند سیمو ډیری سری اسکیت کا مالک جو ہے جاوید ہے یا یو کنه خود سیمایا سیدا اند سی بل شنه چی ختانه ده سیدا کنه بل ټکات استعمال ول شي کڅی زنه د سټکی سالا سره خوسیو د سی خمویل شي سر پلور مرازیک تا خودی خدا مانه د سنوز بالله خدای ولا رزقیت مانه خالی ځکه س الله خود سری سو والله خیر الرازقین الله پر رزق ورکون کو کې خیر رزق ورکون کې دی مطلب دا چې سنور د سیکاسون شته سر رزق اسباب ته جوړی مرغې د رزق اسباب جوړی خپل بچی ته جوغری کې دانی جمع کوي کنه جمع کوي خو جو کو ته د سنې زدا رزق د یا رزق ته صحیح ده نه د تیز خالق ته الله تعالی خو بلا حاجت حاجت نشته شي ته بس مته پیدا کړی دي رازق بلا مؤنت او الله تعالی رزق ته کنه هغه ته پدې کې مشقت نشته پیسې خرج کول دار دا نشته لکه ته پیسې چته ير کای راضي کې رزق ور کای کنه خدي بني خطو بني مشقت نه رسی کا څه سوره په تکلیف غاټي په ځونه خرج کای تکلیف ته الله تعالی پر رزق ور کول کې هیڅ مشقت نه دباو نه ده د هیڅ تکلیف نه دباو نه ده بالکل شده بنیاز ذات الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خالق كل شيء مغاشولو دیمو افعال خالق الله ده خاکنه مسر افعال سي دي افعال خوي او کبادي دي خالق الله ده ته د سینه شل سیر د غلط کوروش نوز بل د الله نه د پیدا وکړه د سټویل نظریه د خارو پښتو شرک توک معتزله او نظریه شو کنه نه صحیح خبره ده صفال سی که خوي کا بادي دا د الله مخلوق کی معتزله سی هغه څه بعد افعال خرازکن بلا مؤنت مؤنت ربن رسین الله هو الرزاق ذو القوه المتين قوت یا شدا انتم الفقراء الى الله تو فکرونه والله هو الغني الحميد سیده خد ولا سم نمبر کې دا شدا ممیت بلا مخافه باعث بلا مشقه بلا مشقه کا مشق الشي مشقه مشقه نه د مشقه نه د مخال مشاقات جری مشقت یا مشقت خا ممیت چشتل شي مارګ ورکون کا اما ته یمیت نور وتل سید ممیتن مړون کدا صحیح شو مړون کدا مړکول کوي خچون ډاریږي نه ته چوک مړکای ډاریږي کنه سلن دخنی د سره پولیس بمونه سره در باندې معلوم بشری مو به مړی ورکی خچو مونږ مړی اولاد کې بچو ته تکلیفي کی چرګ بر دمړه کی غبر تمړه کی ته چوک مړکوالا نشه حقيقي امید خالا شو چې ته چوک قاتل دکړو تو موت ور کړهلو کنه خدا موت الله ور کړه ته صرف یو سبب وګرځي دنیا کې اوس سره لګي جکی کی محمدیان دي خیاتیان دي وړيږي کنه شي ای دغه منه دغه والے منه ممیت چشتل شي مړکون کې کنه قرآن کې دی ولا خبر شته یحییکم و یمیتکم ثم الیه ترجعون دو د بل شده اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم بیا پیدا کول شي چوک مړ کول شي پیدا کول شي انسان خودونه کې چوکاتل کې به نشر ژوند کول او باعث الله تعالی چتون کې مو قبر نه او مو به دوباره ژوند کې دوباره راپسې کېږي ثم الیه ترجعون ترجعون ينشركم اند سنور ټکیا غلی قران ثم اذا شاء انشر
ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا. دا هم دلیل ده. وان الله يبعث من في القبور. دوباره به ژوند کی قیامت ورځ خو مشقت دی کیا وته نشته. یبعث من فی القبور قبرونو کی سوره خالصی دا بروچات کی نور شون بار اوچات کی دا غار حدیث دی کنه نا قرآنی آیت تا صحیح ده. وان الله سوره حج کی ده صحیح ده. بلا کی دا اور بس شدا ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. دیکی صحیح الله تعالی دی مخلوق پیدا کول نه مخکې په ټولو صفاتو سره چې شو قدیم و. صحیح ده کنه. دی مخلوق په پیدا کول سره ما زال بصفاته و په خپلو صفتونو سره قدیما قدیم قبل خلق مخلوق نه مخکې و مخکې هم قدیم و اوسه قدیم ده. قدیم دی. لم یزدد بکونهم شیئا لم یکن قبل من صفاته. څه د مخلوق را پیدا کو کنه دی په پیدا کول سره الله تعالی په صفاتو کې څه زیاتواله نه راغللو حالکه خپل د صفاتو کې وکما کان بصفاته ازلیا څنګه الله تعالی ازلی ده کنه شروع نه لري ابتدا نه لري کذالک لا یزال علیها ابدیا اندس ابد الاباد تک وی او انتهای نشته ختمی کی بنا الله رب العزت نور شب ختمی کی دا صحیح شو. اوس دې کې تو ګور کنه الله تعالی مخ کیا قدیم واستو تا کله سمینه تو ته سامینه کله شي سامعنا کله ته یو شای ووري یا د ووري دو الله ته سمی ویل شي الله تعالی اوریدل کوي کنه الله تعالی اوریدل کوي خو شی اوریدل یا غنه بعد سمی شو د مخ نه سمی وو الله تعالی مخ کې نه سمی وو وسه سمی د بیا به سمی د سما ولا صفات ور کې راغله نه راغله ور کې نه د قدیم د الله تعالی د چې شی واجنه نه راغله الله کې اله دومره بنیاز زت دی بن سړی ویلی بنه مې نه ګلیا شي نه بن سړی مې نشي سره وګوره زول نه لري فنا نه لري ار چوک پنه کیږي کا ډیر څنګه شي انګي شي کنه الله تعالی پس چوک نه رسیږي ځکه الله محبت ټولو نه اعلی ده. صحیح شو. نه الله تعالی کی څوره صفات دي کنه د سیدی څه شي نه مختجول نه پیدا شي ته خدا ځکه د ډاز وکړ ځکه وزته خالی وګوره تو پاک مار نه دته وي مخکې ته پاک مار یې کڅ پټه خینه ډر شولې الله تعالی کوم یو صفات څه ظاهر کړلو یا څه کوري وکړلو مخلوق پیدا کړي دا منه د سمخ کې خالق نه و دا الله تعالی د دنیا نو پیدا کړي شنو کنه بیا مالک وو ته خو الله مالک څه کله غوډو صالح مالک کنه څه د نوې څه خلی کنه دوباره بیا مالک نه زکه خو انبیاء اسلام ټول سره غلي او ټول دایل کنه یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره الله تعالی مجشد مرجع نظر وګرځوي. خبلا کی دادا لیس منذ خلق الخلق مغا کی دادا خلاونی تشریحی کړه کنه لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق دسه نه د سکل دی مخلوق پیدا کو غنه بعد دی خالقیت ولا اسم وګټالو استفاده کړلو ولا باحداث البريه استفاد اسم الباري او نه دسه د مخلوق پیدا کو بری مخلوق تیر شي کنه نه زکه وته باری تعالی ال شنه نه دسه نه ده مخکې نه باری تعالی مخکې نه خالق پوه شوي د شنو واجنه نه ده لیس دسه نه ده کنه خلق الخلق کوم چې مخلوق پیدا کو ذکر خالق شول نه دسه نه ده سیده مخکې نه خالق وو بری مخکې کشف البری شرح یا کنه فیض الباری بری الله تعالی تل فضل الباری فیض الباری سیده عطاء الباری دا ټول بخاری شرح دا بیا څه دی خامخته کې دا څه د له معنی الربوبیت ولا مربوب ماشاءالله الله تعالی د پر ربوبیت ولا معنا ثابت مربوب نه د دې رب العالمین ومعنى الخالقیت ولا مخلوق او دې پر خالق معنا ثابت مخلوق نه ده الله تعالی د پر د سی څه شایبه نه ثابتېږي صحیح ده کنه الله تعالی دې شو مربوب نه ده او نه د سی شو ستل نعوذ بالله نه چو پیدا کړي نه الله تعالی دې خالق الرب ده ټول شن په ترتیب سره ورور غټي رب چشتل شي ورور شي ته څه غټول ورکی د ورور را غټ شي په ځای نه را غټي کېږي تام کنه خبل کې دا چې دا شپږم نمبر وکما انه محيي الموتى بعدما احياهم څنګه الله تعالی د محيي الموتى د مردگانو ژوند کون کده ورسه دینه
سوال یې ژوندي کړي وو که نه، چې ژوندي کې خو مړه شو که نه، موتا وګرځېدو، بیا یې ژوندي کوي. دا صفات شو کې شته. اوس کپنۍ ده بتال یې جوړ کړل پلسټیک نه، اندا بتال چې کله خراب شي بیا مونه دا ځای کې ګوډ وله خلي که نه، کباړ والا کباړي، بیا هغه نه وایي شي دوباره لوړ شي فکټرۍ کې ریسایکل شي که نه، نو څه وګوره بیا جوړ شي. خو دې بنې خو نه ګرځي داسې که نه، دې معاشه کېدو خو ته دوباره میټریل د استعمال کړلو، ماده د استعمال کړه. الله تعالی یو شی پیدا کوي مخکې ماده ساره نه وي، دغې دنیا ماده وه نه و، هېڅ شی نه و، هر شی بلا مادي پیدا کړي، بدیع الذات ته که نه، بدیع السماوات والارض، او دوباره بیا زندګي کوونکي وغیره وغیره. ښه مخکې شه ده استحق هذا الاسم قبل احیائهم، د ژوندي کولو نه مخکې دا مخي ورته ویل شي، صحیح ده، داسې نه ده څه ورستی. کذلک استحق اسم الخالق خالق قبل انشائهم، پیدا کولو نه مخکې دا اسم الله ته حاصل ده. نمبر 17 ذالک دا ټول ویلي، دا شیون ویلي داسې بانه على كل شیء قدیر، دا الله تعالی ټول شیون ویلي کول شي څه قدیر ده، یو قادر وي، قادر مو الله ته اسم فاعل پسې سره قدیر اوته، الله تعالی قدیر ذات ته موتی تو قادر یو کنه دا سړی او ان کان قادرا على الوضوء کپو د سبنی قادر وي فلا يجوز له يتيمم یای کنه ارزګي پکې کې، ان کان قادرا على انشاء شيء، ان کان قادرا على الكسب که کسب ګټل شي لا يجوز له سؤال، د سوالونه به نشي کول، داسې یای که نه، هغه مجازي معنی د حقیقي قادر چوک ده، مختار کل چوک ده، الله تعالی د هر شي کې مختار الله ده. وکل شی الیه فقیر، ټول شیونه الله تعالی ته محتاج دي، هر چی شي دنیا کې. وکل امر علیه یسیر، هر شی هر کار هر معامله الله ته اسانه ده، سهل ده، او مودي دوسته په هر شي کې رکاوټ وي اسانه نه ده، غوړې خراب شي مې نه شو لا يحتاج الى شیء، الله هیڅ شي ته نه ده محتاج، هیڅ شي ته لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. اتلسم نمبر کې دا د خلق الخلق بعلمه، ټول مخلوقات پیدا کړي په خپل علم سره. څه معنی؟ الله تعالی ته دغه ټول شیونو علم وو، او اوس ته علم د داسې نه ده چې نعوذ بالله الله تعالی نه چې پټ دي یا الله تعالی ته پاته نشته. ان الله عالم الغیب والشهاده دا ده، او هغه نه ایلو لکه کله سړی شای پیدا کوي اول خو ته زړه کې نه وه که نه سیاره داسې حالات به رسېده، موبیل ته ول چې سره سوچ وو نه سره سوچ نو خلق الخلق بعلمه، الله چې د سوره شون پیدا کړي مخکې نه پاته ورته وه چې داسې داسې به کېږي او داسې داسې سره اثرنوی پیدا کړی، بس اثرنوی پیدا کړي خو پاته ورته وه چې داسې داسې به کېږي، متې ته پاته د نه وي که نه، یارې بېګا لاو ته ووتلو بل شوندې لیټ مو ته ضرورت شو ده بیا ته سابوره جوړی تو ته خو واله پته نه و چې موملې داسې حالات به رسي ساوه کې څو ته ګیر چپېره لنټین غونې شای جوړ مطلب دا که نه چې سبا کوم حالات رسي د هغه پته به الله تعالی ته وي مخکې شی هغه وه او د حالات یې پوهېږي یا نه مودې ته باندې حالات تېر شي بیا هم پوهېږي که نه داسې یا نه د الله تعالی بالکل کامل ذات ته که نه بیخي کامل ذات ته الله تعالی دپاره هېڅ نقص نشته. ښه بل څه شي نه وقدر لهم اقدارا، الله تعالی د هر څه شي دپاره تقدیر مقرر کړی ده. قدر تقدیر چې شتل شي معین کول، اندازه لګول، تقدیر اندازې هر شی په خپل ځای کې لګولی. په دنیا کې رزق وګوره، عمر وګوره، عزت وګوره، ذلت وګوره، دنیا کې څومره شول دي زوال ده که فنا ده، دا ټول شی الله تعالی مقدر کړي دي او الله تعالی په پوهېږي. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، دا شته قرآن کې انا كل شيء خلقناه بقدر وكان امر الله قدرا مقدورا، دا شته اندشه پیغمبر سن څه فرمایي قدر الله مقادير الخلائق قبل يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه وكان عرشه على الماء. نو دا الله تعالی عرش والا نشي کړي اندازه کړي، او اندازه مو دي تاسو لګوي مو دي ته اندازې کې غلطۍ کېدل شي، اندازات ولګولې دا چې د خوڅېږي چې نه خوڅي داسې نظر کې ګزه بزه راغلو اځې د ګمکۍ والې د سپین باڼه د پته پوس هغه باندې راغله وروځي مې ګمکۍ د ګمکۍ نه والکه صحیح ده که نه الله تعالی په اندازې کې نه غدتېږي نه خطه کېږي. مخته چې نه وضرب لهم آجالا، الله تعالی مخلوقاتو دپاره اخري وخت اجل مقرر کړی ده. صحیح ده که نه؟ ضربه دې ځکه په معنی دی بینا سره ده، مکرره سره ده، قرره په معنی ده. ښه بیان څه کې ورته واضح کې یخه ده وضع لهم اجالا، نو پرابلم داسې یایل شي لکه څنګه یې که نه څه واجل مسمن عنده ثم انتم تمترون، تاسو بیا شکونه کوئ الله هر شی مقرر کړي لکل اجل کتاب، همداسې څنګه راغلي پیدا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون.